دوغنې د هر هغه ځای ته ورسېږي چېرته چې د اجاز خان اواز رسي او چېرته چې د مشرق شیشه کتلی کېږي امید دی چې د ښه صحت و مالکان به او د ښه صحتونه به خوندوره شانده کې مزې لې مزو سره چې کوم دی ریلیټډ زمونږ دا میاشت ده دا که مونږ خپل روحاني موضوع حوالې سره خبرې وکړو یا چې کوم دی مونږ خپل جسماني موضوع حوالې سره خبره اتره وکړو لکه په دې کې زمونږ چې کوم د باډي سایز دی هغه آلموسټ چې کوم دی ریسرچ شي او مونږ ته چې کوم دی بعضې مسلو نه چټکاره ملاوېدو ډېر زیات چې کوم دی که نه چانسز وي بهرحال پروګرام کې اواز زنې ما سره پروګرام کې نیها علي خانم ده نیها طرف ته ځو السلام علیکم نیها السلام علیکم وعلیکم السلام اجاز تاسو خیر بالکل ټیک ټاک نیها خیر خرید دی صحت مزاج ښه دی الحمدلله الحمدلله بالکل ټیک ټاک ما وختي خبرو کړه کنه چې د موضوع حواله سره نو حدیث شریف مفهوم دی چا چې د روزه میاشتې د فرض مطلب چې نیت فرض وي چې کدا فرض دی او د ثواب په نیت باندې ونیولې نو هغه چې کم دی کنه او بخښل شو نو دا حدیث شریف چې کم دی کنه پکار دی موږ چې سوچ وکړو فکر وکړو بالکل هغه او بیا د روزه چې کوم میاشتې دی دا خو واقعي فرض دی اور رمضان مہینہ مانا خبر بیا لگی گڑوڑی دیو خبردار چې بعض ټایم کې دا دریو بجو نه پس چې کم دی کنه بالکل اثرات چې کم دی شروع شي بل موږ سره ماشاءالله داسې یو ښکلې هستي ناسته ده چې ماته څنګه پته دی چې ګیسټ نن دغه دی نو زه بالکل چې کم دی دغه شوم لږ غونته کې هنګ شوم کنه ما چې الله دې خیر وکړي بالکل زم ډیر زیات ایکسایټډ شوم کنه لکه زما مایند کې ډیر شی سوالونه एकदम رالل دا بالکل بالکل او ان شاء الله کې خیر ماټو ته پوښتنه کوو ډیر ټایم پس چې کوم دی موږ سره مکمل او شوې چې موږ نو ځکه نه لمه چې بیا ټول کریاسټي ختميږي خو بهر شاهجهان طرف ته زو شاهجهان صاحب السلام علیکم السلام علیکم اجازه به تاسو څنګه شاهجهان صاحب تاسو خیر الحمدلله خیر اډوانس اختر مبارک شي خیر مبارک تاسو مبارک نن وسه بخو شاهجهان صاحب نن به مونږ کلب سینډویچ جوړو ها او ورسره چې کوم دی بفلو وینګز دي ها دا چکن وینګز چې کوم دی هغه بفلو وینګز دي زبردست ورسره چې کوم دی منټ مارکیټ چې کوم شربت ته پودینی والا نن به مونږ هغه جوړو ها دا به مونږ خیر مونږ پښما کوکینګ اویل کې پخو دا مونږ شمه کوکینګ اویل کې دا بفلو وینګز فرای کو او کلب سینډویچ ته پر چکن به دا مونږ شمه کوکینګ اویل کې پخو صحیح ده ویورز ته مونږ دا وایو چې دې سیګمنټ لپاره مونږ سره یا د کچن سیګمنټ ته چې کوم دی مونږ سره مرسته کړې ده شمه کوکینګ اویل اینڈ بناسپتی خاصه جان صاحب مونږ غیر تاسو طرف ته راځو بیا صحیح دې کنه وختن فوختن ٹھیک شو صحیح ده ها viewers and Neha I don't want to waste a single second because every second is now precious exactly ځکه چې موږ سره پروفیسر ډاکټر خالد مفتی صاحب ناس دی کوم چې چیف ایگزیکټیو عبادت هاسپټل نشتر آباد دی د علاوه فارمر پرنسپل کې ام سی هم پاتې شوی دی هغه موږ سره په پروګرام کې شرکت فرمایي ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه تاسو ښه شکر روزي څنګه تیری ډاکټر صاحب روزه خدي یا زه خو هم چې دې ځل روزه زیات خدي او موسم خدي کنه فټنس موسم خدي صحیح ها اکثر خلک ډاکټر صاحب هغه پرون نه دا خبر کړی چې رمضان کې هغه ویټ گین کی او څوک چې ویټ لوز کی نو موږ اوس هغه کسان کې چې موږ چې ویټ لوز کو نو به حیثیت یو ډاکټر سر دا او بیا سایکیاټریسټ ډاکټر نو سر دا مایند سره تعلق ساتي کنه ساتي بالکل ساتي ځکه چې ما خو چیرې دا سوچ نه دی کړی چې ویټ گین کوم یا ویټ لوز کوم لیکن ویټ اتوماتیکلی زیات کسانو لوز شي صحیح چې کوم کسان خپل سحر او افطار یو مناسب طریقې سره کوي صحیح بلکې هر څه چې خوري د ورځې هغوی ایکټیو وي او هغوی ګرځي واک کوي خپل کارونه کوي جی سر او شپې زر سملی او سحر بیا عبادت لا پاسي او سحر نه پس افطاری لا دی ټول ورځ خوب بیا نه کوي یا معمولی آرام کوي فټنس از امپورټنٹ کنا صحیح او روزه خو مطلب دا دی چې تو فټنس سے فټ جسمانی طور باندې فټ شي فکری نفسیاتی طور باندې فټ شي او روحاني طور باندې ډیر خوري سر او سر دا نفسیاتی طرف ته بلګ راځو سر نن سبا مسائل ډیر زیات شي کامن پرابلمز دي او سټپ بای سټپ سر راشو ما دا وی ډیپریشن طرف ته کوم سر پہله راشو سر نو نن سبا اکثر موږ ګور دویم دریم کس یا پټنشن کی وی یا چې کوم نه کنه ډیپریشن کی وی او ډیپریشن از د موست ورس فیکٹر چې هغه کړی انسان ته لاحق شي سر نو ټینشن او ډیپریشن ډاکټر صاحب تاسو څنګه ډیفرنشیټ کوئ او کوم فیکٹرز چې هغه سړی د وجه نه ډیپریشن نه بچ کېدی شي تقریبا 50 years ago 50 کال وړاندې کله چې زم یعنی نوې ځوان شوی وم کنه صحیح
نو هغه وخت کې دا لفظ ټینشن بالکل نه و ورډ ټینشن دا چا پیژندلم نه دا بیا انډین فلمز دا ټینشن راغو او بیا دا ټینشن خواره شو او ټول ملک کې زمونږ هم دا ټینشن عام خلک چې یادوي معمولی خبره باندې هغوی انگزایټي لوي چې لکه شانته بېچیني شي معمولی خبره یې ټایم زیات لاړو بیا لکه شانته اے سی کم شو لار کې رش زیات دی نارمل فینامنا دي نو هلته یو بېچیني سي هر یو کس بېچین کېدی شي نو دا یو زمونږ معاشره کې بلکې هر یو معاشره کې دا کېږي یا امتحان دی اور ایگزام له تاسو ځای نو امتحان کمرې نه بهر لږ شانته بېچیني ده نو هغه بېچیني چې دی هغه ډپریشن نه دی صحیح کله بیا داسې چې یو کس یو سانحه وشي معمولی غونته کور کې څوک وفات شي یا ګاونډ کې یا څه پیسې ورک شي یا څوک بیمار شي یا د کووډ نن سبا بیماری دی کې څوک ډېر زیات تکلیف کې شي یا ښځه خاوند کې څه پرابلم راشي بچو سره څه مشکلات راشي نو دا انگزایټي بېچیني چې دی دا خفګان کې بدل شي او خفګان هم که یو میاشت نه زیات پاتې شي که نه نو او بشرطې کې هغې جسم باندې م افیکټ شي یعنی خوراک نشي کولی یا سملاستی نشي سم سلیپ کې پرابلم راشي بیا به مونږ وایو چې یاره دا سړی چې دی ډپریس دی او بیماری ډپریشن دی پکې اوس بیماری والا ډپریشن شروع شوی دی او دا بیماری والا ډپریشن چې دی دې کې ټولو نه زیات هغې سوچ اور فکر کې کوم اعتدال یا ختم شي کس وایي چې یاره زه خو زما ژوند چې دی لایف از ناٹ ورتھلیس یعنی لایف از ورتھلیس زما ژوند چې دی هغه د قابل نه دی چې یاره زه خپل لایف انجوای کوم یو ستاسو ویورز لا ستاسو په توسط سره خبره کوم انجوایمنٹ سینس یعنی لاس آف انجوایمنٹ لیک آف انجوایمنٹ یعنی یوں بہار آنے کا قائل میں نہیں نشتر دل شگفتہ ہو تو سمجھوں کہ بہار آئی ہے زڑی ہوئی جی زړه میں هوا نه آلی خلق راشي میں نو کله چې ستا هېړه هوا نه آلی او هر وخت نه آلی دا نشته چې کله سهار هم نه آلی مازدیګر ماښام هم نه آلی او دا سلسله جاری یو میاشت پورې نو بیا به موږ وایو چې د دې علاج پکار صحیح خاصه یو زما یو کوېسچن دی چې فوبیاز او انزایټي ډپریشن دا یو کیټګري دا که ډفرنٹ انگزایټي یو خاندان دی ډېر لوی خاندان دی نو هغه کې یو عام بېچیني څنګه چې ما تاسو ویل دا بېچیني هم کېدی شي بعضې خلکو له دا هم بېچیني کېدی شي چې هغوی یو شی کله لیدلی لکه مار لیدلی او بیا هغه وخت کې خوف راشي یره راشي بیا دا فیر یې هغې له بیا هغې نه پس چې مار نه وي نو بیا د مار تصور وکړو فیر راشي هغې له فوبیا به وایو فیر کم دغه چې دی یره ده او فوبیا چې دی ډېر دروند یره ده دغه شانتې کوم زمونږ د منطقو کې زمونږ د پښتو علاقو کې افغانستان پاکستان کې افغان وار سره دا چې کوم واقعات شوي دي بمونه وغیره نو هغه کې ټراما شوی دی صدمات راغلي دي بیا هغه د صدمات نه وروستو صدمات ختم شي لیکن هغې نه پس هم بیا ګورئ نو اچانک خلک ویریږي بعضې کسان ماشومان اچانک پاسي خوب نه پاسي او فوبیا ده سیویر فیر صحیح سر دا فوبیا خو چې کوم دی چې بعضې خلک دا سوچ کوي چې لوزینګ سم لو که نه چې کوم ستاسو ډېر نږدې قریبي وي که هغه رور وي د هغې د لوزینګ خطرې نه هم چې کوم دی بعضې خلکو ته فوبیا کېدی شي سر هغه یره وي چې انټیسیپیټینګ انگزایټي یعنی لا یره خو نارمل یره ده که نه خو د ورځې مونږ ټول ورځ ناست یو انگزایټي کې راشي بېچیني کې راشي کله سوچ کې راشي چې یاره فلانکي لاړ نه شي کله مونږ ټي وي کې دا اورو چې جی مرګ بر حق دی کله مونږ سوچ کوو چې سبا فلانکي له دا ونه شي دا وهمونه دي وړوکې وهمونه راشي لیکن دا وهم ډېر زیات شي نو هغه هم بیا سیویر انگزایټي شي هغه هم بیا ډپریشن کې تبدیل شي صحیح سر پی ټي ایس ډي تر څخه لاړ شو تاسو د ټراما سره زما په خیال ریلیټډ دی پوسټ ټرامیټک سټرس ډیس آرډر
نو موږ اکثر دا ورته څه چې دي تاسو پریکټیس کوي شي چې یاره دا ټیک کی تاسو خپل ځان خو بعض خلک فرست ټایم بینګ ټیک شي واپس چې کوم دی کنه خپل مطلب پی ټی ایس ډی شو یا انګزایټي شو هغه دوباره سٹارټ شي دا پی ټی ایس ډی چې د لازمه خیال د موږ وسو یو پښتو کې یا اردو کې بعد السانحه حادثاتی دباو صحیح نو دا دباو چې دی دا یو واقع او شي سیویر ډیر زیات خوفناک اور ژوند کې امپیکٹ راشي یعنی پورا خاندان ټرین کې مړ شي یا پورا فیملی کار کې دغه مړ شي یا نور نقصانات داسې وشي چې یو ډیر زیات فیکټری دی هغه مالک دی میجر ټراما میجر ټراماټک انسیډنټس جو شي نو هغې نه پس چې دی هغه بیا سموده پس خو شروع کې ښیي بیا هغې نه پس بار بار هغه لا خیالات راځي سوچونه راځي افیر راځي یو خو هغه یعنی بعد سانحه شو دویم شی چې دی هغه خوبونه ګوري یو مغه شیونه ګوري چې کوم د مخ کې قتل دی بلکې حتی کې ماشومان ډیر او ډیر خلک داسې دي چې هغوی ناست دي او خوب کې نه نو بیا په ویښ خوبونه ګوري ویوډ ډریمز هغه هم پکې وګوري هغه کې خوف کې مبتلا شي دا شی چې دی او لای بیا هغه شکونه شبهات هم پکې پیدا شي خپل ځان نم یاري کی بیا صحیح سر دا پی ټی ایس ډی نه علاوه سر چې کړه دا ټول شي ایکسټریم شي بیا لغونته کې هلوسینیشن سٹارټ شي ګوره خبره دا دی چې دا تاسو بل طرف ل رواني خبره دا دی چې هلوسینیشنز ډیر کم هغه بیا بل طرف یعنی زبردست ویورز لا وایم چې زمونږ د وخت کې مونږ ناس یو دلته ټول تاسو مونږ لا اورې او مونږ نارمل خبرې کوو د کې اچانک څه زلزلہ راشي څه داسې پینک وشي بیا هغې نه پس زموږ حالت خراب شي صحیح او خدا نخواسته زیات هغه وشي بیا فیر بشي چېرته وار وشي یا بمونه خلاص شي بیا چې کله پی ټی ایس ډي لا راشو هغې نه مونږ لا ډریمز راشي او مونږ چې د خطرناک حد پورې دا سوچ کوو چې حالات ټیک نه دي دا چې حد نه زیات لاړ شي نو زموږ فکر کې تبدیلی راشي چینج ان تھاټس راشي نو چینج ان تھاټس سره سره زیات راشي نو موږ زیات خفګان کې لاړ شو دلته یو پوینټ تاسو لخم چې دلته پرسپشن چې دی پرسپشن ته دا چې موږ ګورو حواس خمسه سره موږ ټول غوسه ګورو سو اورو د کې خرابي راشي کله د کې خرابي راشي نو بیا هغه کې مختلف واقعات چې مونږ ګورو نم ګورو اخنه یې مونږ لښکاري کم خبره چې مونږ سره نه کیږي مونږ اورو یعنی غیبي اوازونه هغې له هیلوسینیشنز وي نو هغه بغیر د سټیمولس یو مثلا مخامخ مونږ سره دوی شیف ولاړ دی او زه ګورم لیکن کدی نه او زه بیا دی لا ګورم ګوره هغه شیف ولاړ دی نو هیلوسینیشن به یعنی هغه ریالټي کې به نه حقیقت کې به نه لیکن هغه مونږ له مفروضه ښکاري به هغه مونږ له هغه احساس پکېږي هغې له پرسپشن وي صحیح سر ډېر ښکلی ډېر زبردست اکثره سر داسې ښه یو کال دی موږ سره سر نه پس بیا راځو السلام علیکم جی وعلیکم السلام د رمضان حسین او ښکلې ثقافت مو بختور زه جنید خان د سعود وزیرستان د چکمرې د سیمې نه اړیکه نیولې او ډاکټر صاحب ته هم نیکې احترامات او بله جو میډم صاحب دا آته هم نیکې احترامات اجازه به ته هم سلام شي ډېره مهرباني جنید صاحب سره دي صحتونه مزاجونه ښه دي خیرونه دي ومنه چې څرنګه رمضان مبارک میاشت څنګه روانه بالکل ټیک ټاک تاسو وایئ که تاسو روژې ښه په خیر تېرېږي ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله الله لاک لاک شکر دی ماشاءالله ډاکټر صاحب نه یو تپوس کوم او جی ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه ښه الحمدلله ډاکټر صاحب لکه د رمضان مبارکه میاشت کې څو خطرناکې بیماریاں دي چې په دې د رمضان مبارکه میاشت کې چې مونږ روژې ونیسو نو د څه په وجه باندې مونږ د دې بیماریانو نه نجات حاصلولی شو کومې داسې خطرناکې بیماریان دي جی بالکل زه به تاسو له ووایم اول خو دا بنیادي طور باندې څه جسمانی تکالیف دي یو خو هاضمې تکالیف زیات شي هاضمه خراب شي بسیار خوري سره زیات خوراک سره یو چې دی کم خوراک سره سړی له الټی راشي ماشومان فکر سړی نشي کولی او کله کله داسې سحري کې سهار
دغه چې خوراک چې هغه ډېر یخ شي نو هغې سره هم خېټه کې درد شروع شي. بل دا دی چې ټانسلز دا سور تھروټ شي یخ ګرم سره زمونږ مرۍ چې دی او خاص طور باندې ټانسل چې دي دا سولن شي دا ډېر زیات دی کې هغه راشي انفلیمیشن راشي بیا ټوخې وغیرہ او دا زکام او دا تکلیفونه شروع شي. دې نه علاوه زمونږ تکالیف چې دي که مونږ روژې نیسو نو مونږ کا ډپریس وو مونږ انگزایټي مخکې لکه چې ما خبره کړې دی هغه کې کمی راځي. دا ډېر سټډیز شوي دي او هغه سټډیز دا وایي ویسټ کې او دلته ملکونو کې چې یو 12 غنټې کم از کم چې سړی ګېډه خالی نو هغې سره ذهن باندې ښه اثرات پیدا کېدی شي. نو د روژه تقریبا 12 خواهشا کې کله زیات کله کم نو دا یو ښه اثر پیدا کوي بشرطې کې تاسو حد نه زیات خوراک مکوئ. مثلا خاص طور باندې افطاری ټایم باندې حد نه زیات एकदम خوراک وکئ او بیا خېټه پړسوب وکړي او بیا هغې نه پس تاسو اوبه زیات څښئ نو هغې نه پس بیا ستاسو نظام هضم هم خرابېدی شي او هغې سره بیا زړه باندې بوج هم بلډ پریشر لو شي او کوم کسان چې وي هغوی زما عمر کې یا داسې نو هغوی له بیا نور تکالیف هم پیدا کېدی شي. صحیح جنید صاحب تاسو ته به چې کوم دی د خپل کوېشن انسر ملاو شوي وي. ډاکټر صاحب تاسو څنګه دغه خبره وکړه چې 12 غنټې زمونږ مطلب خېټه خالي وي دا مفیده وي بیا که وختي مونږ ډپریشن انگزایټي دا شیزونو خبرې وکړې نو تاسو به څه پریفر کوئ سر دا میډیکیشن ډېر زیات هیلپفل دي که نه فزیکل اکټیویټیز؟ ګورئ چې موږ خو یو سټډي کړی و 1983 کې دلته موږ لاهور او برټن درې ځایونو کې موږ سټډي کړی و چې موږ تهجد تھراپي شروع کړی و. موږ هغه مریضان چې کوم ډپریشن شکار وو نو موږ 40 ډیز هغوی له تهجد وخت پاسول او هغوی له کوم چې زموږ مسلمانانو او کوم چې غیر مسلم هغوی له هم پاسول موږ نو هغه وخت پاسېدل سره شروع کې خو لږ ډیفیکلټ و 3-4 ورځې نو هغوی ډپریشن کې کمی راغلی دی. ستاسو دا سوال چې آیا هغوی له एकदम زه دوایانو باندې به واچوم یا بل څه طریقه ده نو ډپریشن چې دی 3 حصو کې به تقسیم کو یو مایلډ معمولی یو ماډریټ هغې نه زیات اور یو سیویر ډیر زیات. چې مایلډ ډپریشن ای دا ټول ډپریشن ای بالکل ټیک دا ډپریشن راځي لیکن هغه کې به موږ د خبرو اترو علاج وکړو کاونسلینګ وکړو. موږ سره ډیر ښه ټیکنیکس ډیولپ شوي دي ماډرن ژوند کې او دلته پېښور کې اوس موجود دي خیبر ټیچنګ هسپتال کې. دې وخت هم ډاکټر بشیر پروفیسر زما کلیګ دی هغه ډېر ښکلی ډپلوما شروع کړی دی سی بی ټي او سی بی ټي یو داسې شی دی ډپلوما دی چې هغې سره تاسو نه تپوس کوي چې کوم وخت کله ته ریلیکس یې. دویم شی چې کوم وخت خوشحاله او کوم شی سره خوشحالېږي که خوراک سره خوشحالېږي که کتاب بنا سره خوشحالېږي نو هغه پیک اپ پوینټ والی او هغه انلارج کوي تاسو له بیا هغه پازیټیو شونه تاسو منفي خیالات چې دي ډپریشن کې منفي خیالات دي او منفي خیالات مثبت خیالات سره ریپلیس کی او تاسو پترو د پیشنټ کوآپریشن پر ترو او د دې فواید ډیر زیات دي. او زه خپل هر یو مریض لا چې دی هغه کدل تم نه ټیکيږي بیا غې نه پس مونږ دوايانو سره ټیکي. صحیح خسر دا خبره به موږ دغه شانتي رواني مونږ سره یو کالر دی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډرایور باندې ډراپ شو دوباره ټرای وکړئ نو چې کوم دی خبره ترې بوشي ځکه چې کدي شي هی از asking some very important question. ها ډاکټر صاحب مونږ خو ما خو بذات خود تاسو سره په دغه کې ایکسپیرینس نشته په کلینیک کې تاسو سره مختلف میډیکل چې یو سوزل راشم خو موقع به نه ملي دی. موږ دا ویل چې ډاکټر صاحب الونګ میډیکیشن لکه اذکار هم کوي ځکه هغه نو ما ټول خلک ګوري کنه نو ډیر زیاته فائدہ بوشي ټول ته. ګوره جی ما شروع کې ویل چې طریقه علاج چې کنه هر یو کمپوزیټي مثلا هغه کې جسمانی علاج می دوایم به تاسو ورکوي فکری طور باندې به ټیک کوي کاونسلینګ وکړي او بیا هغوی روحاني علاج هم وکړي یا روحاني علاج کې چې دی ټولو نه بهترین علاج چې دی مونږ سره مونږ مسلمانان یو چې مونږ 5 times prayers دي چې مونږ مونځ کوو څونه ښکلې خبره ده. بیا
دې کې ډېر زیات ریسرچ شوی دی دې کې صوفیای کرام ډېر ریسرچ کړی دی لوی لوی صوفیای کرام نو هغې نه پس بیا هغه ریسرچ مونږ دې زمانه کې مونږ ریپیټ کو هغوی چې کوم اذکار خولیو هغه کې 2-3 باندې مونږ هغه کړی دی ډېر زیات کال دی کال بابا هلو السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه تاسو څوک زه رایما د پېښور نه رایما تاسو نن بیا فون وکړو ویلکم او جی تاسو الحمدلله بالکل ټیک ټاک رایما زبردست الحمدلله تاسو سر نه څه تپوس کول غواړئ نه موږ بس اجازه وایم خوښ دی او تاسو بس تاسو سره خبرې کول غواړم ډېره مهرباني تھینک یو سو مچ رایما کور کې خیر خیریت دی روزي په خیر تیریږي ډېر بد جی موږ سم خوښ یو Oh, thank you, Raima. Thank you. Thanks a lot. دا ما د پاره ډیر زیات اپریسیشن ده. ډیر مننه. تاسو بالکل زما د کزن پرنګ خبرې کوي. او د کزن پرنګ دا وسره ملو شي کړه. ډیر مهرباني رایما. Thank you so much. ډیر مننه. ډیر مننه. Thank you, Raima. خسر خبر تاسو نو هغه ډیر ریسرچ شوی دی موږ دا ریسرچ کړو دلته بلکې دا ریسرچ امریکا کې ډیر ځایونو کې شوی دی چې کوم وخت یو سړی عام بیمار وي نو سورت رحمان تلاوت اوري نو هغه سره ډېر فقر راشي یو دوه کسان دي چې هغوی یو ځای اپریشن کیږي مثلا یو کس چې د اپنډکس دی د بلم چې څوک سورت رحمان اوري هغه هیلینګ لږ زر وشي پوه شوې دغه شانتې هغې نه پس مونږ چې کوم هغه کړی دی هغه دا دی چې مونږ یو خواجه معین الدین چشتي علیه رحمت یو وظیفه اخیسته ده او هغه وظیفه چې دی مونږ بیا هغه باندې تحقیق وکړو نو هغه وایي چې که و ځل سړی دا وایي اول آخر درود شریف زړه باندې لاس کیږي نو هغې له به ډېر استقامت به میلاو شي انگزایټي هم به کم شي ډپریشن هم به اول آخر درود شریف یا الله یا رحمان یا رحیم صحیح یا الله یا رحمان یا رحیم زما زړه لکوا مستقیم پښتو کې ووایم دل مارا کن مستقیم یا زما زړه لکوا مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین ایا باندې به زور وکړي نو دا و ځل ووایي اول آخر درود شریف یو ځل نو تاسو له به ډېر زیات سکون ملاویږي دا روزانه زه سهار او ماښام کوم او دا هر کس کولی شي مختلف طریقې سره مونږ پښتانه چې دي هغه په دې طریقې سره او که دې نه دغه مشکل شي نو بیا یا الله یا رحمان یا رحیم اهدنا الصراط المستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین صحیح زبردست زبردست موږ سره بیا یو کالر دی هلو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډاکټر سره سوال کوم جی اوکے جی اوکے جی حاضر مې خبرې کوم د ګورې جی ها مایکی زما په دې نه ډېر سره لږ او ډېر د انګریزي ځوان استعمال کوي څنګه نه کوي جی دا کوېشن لږ دوباره ریپیټ کړئ زما په دې رمضان نه دي رمضان ډېر نه دی بندل لږ ها او زما عمر تقریبا 45 سال لري جی 45 سال عمر دی ها او زه په خپل ریپورت ټیکنیشن زما د کار ټول نه سره راغلی جی ها جی ها نارمل دی ها ایونین ټیسټ مو کوه نارمل نه ما تاسو متره کیږي شي صحیح صحیح دی جی صحیح دی جی دا یو ډېر کامن شی دی ډېر دا شی کیږي د دې ټول دغه چې دی یو وجه ده زبردست وجه هغه دی پوسچر دا چې زه ناست یم که نه دی خو زه ناست یم زه کوشش کوم چې داسې سم کینم او که داسې کینم یا خپل ملا رسته کم یا داسې وکم نو هغه شانتې به زما ملا زیات خوږېږي بیا که 2 غنټو نه زیات زه کینم او هغه لکه آفیسز کې کمپیوټر باندې بیا هم زموږ پوسچر خراب شي موږ له درد شروع شي نو پکار دا دی چې هر 2 غنټو پس لږ شانتې موږ یو منټ 2 منټ لږ قدم والو کم از کم یو 50-60 قدم 50-60 قدمونه والو یا مونږ دغه شانتې جمپس وکړو لږ شانتې او لږ شانتې پی ټي وکړو لږ شانتې مونږ خپل او دغه کو لږ شانتې دغه شانتې دا زور ورکو یا خپل د سپاین ټیکو دا معمولی ایکسرسایزز دي او دې سره ډېر زیات فایده راځي
ډېر ښکلی ډاکټر صاحب بریک ته ته ځو نه جی بالکل دغه شانتي زموږ خوندورې خبرې به رواني اخلو یو ورکوټې شانتي بریک نه واپس راځو ویلکم بیک یو ځل بیا هرکلی وایو تاسو ته زموږ ډاکټر خالد مفتي صاحب سره ډېر خوندورې خبرې روانې دي موږ ته هم یو ښکلی ګفټ راکړی دی دا به انشاءالله که خیري موږ په خپل ژوند کې به چې کوم دی عملي کوو یو کال دی جی بالکل بالکل هلو السلام علیکم السلام علیکم بیبي خیر وعلیکم السلام الحمدلله بالکل ټیک تاسو ډاکټر صاحب له سلام کوم او تاسو د ورو سلام کوم تاسو ټیم له سلام کوم وعلیکم السلام وعلیکم السلام تاسو الله ډېر خوشاله ده تاسو عزتمن شئ الله پاک در باندې جو کې ایمان ټول نصیب کی زړه دې ډاکټر صاحب مریض یې وکړه ها او د ډاکټر صاحب زمای علاج شروع کی د ذهني زو سره جوړ شم او کو څو ګرام باندې غوسو کی یا سخت خبره رالو کی دې باندې لکه پریشانی راشي جی ها تاسو او بالکل خبره ده چې دا خو یو نارمل شی دی کنه کسو غوسه وغیرہ کوي هر چاله پریشانی راځي تعالی لګ محسوس سیږي زیات ته چې د سوکا هغه وخت کې کله چې څوک تا باندې غوسه کوي او ته اورې نو هغه له جواب ما ورکوه بلکې زړه کې اکثر داسې چې یو کس غوسه سره خبرې کوي مونږ مخامخ هغه سره ولاړو او مونږ جواب تیارو چې هغه خبره ختم کړو مونږ جواب ورکو نی جرک ریاکشن نو دا مه کوه آرام سره کېنه او درود شریف ویا یا وبوس کا خواته خوښه خپل کار کې مصروف شه نیم غنټه نه پستانه بداشه هېری دا یو عادت جوړ شي او چې کوم سړی ډیپریشن مریض یې هغه دوايانې خوري هغه دل محسوس کوي ډیپریشن مریض دا مطلب نشته چې خپل نارمل ژوند کې تاریو خبرونه خو بدنه رستو شي نه هغه مخم برازي بدم برازي صحیح ډېر ښکلی نو زموږ چې کوم کار دی انشاءالله که خیري په دې باندې عمل کوي ډاکټر صاحب نن سبا موږ وګورو یو ایشو ډېر زیاته شوې ده پارکینسن مخکې به خلک وایي چې په 100 کې که په 2000 کې یو کس ته کېږي نن سبا دا شیز چې کوم دی زیاتر رجحان زیاتېږي بیا پارکینسن پیشنټس چې کوم دی هغه ډپریشن ایکسټریم ډپریشن شکار شي نو سر دا وجوهات څه وي دا پارکینسن دا ولې راشي بیا هغې کې ډپریشن ته تلل نو که دې باندې لږ رڼا واچوي دا پارکینسن ډیزیز یا راشه بیماری چې ده کنه چې الله خوځيږي او حد نه زیات بعض اوقات دا چې ده د دې ټول ریل وجوهات پتا نشته دا پتا نه لګي چې ولې کیږي کایا وایرس ده یا نور څه شی دي لیکن دماغ کې سړی برین کې اټ سیلف چې ده هغه توڑ پھوڑ شروع شي برین یو حصہ ده هغه حصہ چې ده هغه کې توڑ پھوڑ شروع شي نو هغه کې وایټ سیلز چې دي برین وایټ هغه چې دي فایبرز هغه کې توڑ پھوڑ شروع شي نو هغه کنټرول چې دی دماغ کې زموږ د تګ راتګ او موټر کنټرول چې دی هغه خراب شي عمر سړی زیاتېږي عام 70 ایئرس کې یا 60-65 کالو نه وروسته هغه هر چا له دا کېدی شي لږ ما دغه شانتې عام کس دی مونږ دوايانو باندې او دمه دوايانو باندې یا مونږ انگزایټي وشي سخت هغه وخت مونږ داسې کولی شو لیکن مستقل دا چې دی چې شپې خوب کې می د ورځې می هغه بیا په مزه زیاتېږي او د ژوند کې ټول فنکشنز چې دي مثلا سړی سم نشي تلې خبرې نشي کولې بیا سم گو کې ذهن باندې هغه ټیک ټاکي یعنی هغه یاداش او نور فیکلټیز ټیکي نو ژوند یو مشکل جوړ شي نو هغه داسې کسان ډیفینیټلی ډېر زیات ډپریس کېږي یو خو دا کسان چې دي هغې نمبر 1 اولاد ته پکار دی یا چې هغې سره ملګري دي چې هغې له لږ ټایم زیات ورکوي تاسو خپل د جاب یا هغه کې لږ شانتې قرباني ورکړه ټایم زیات ورکوي دویم هغې له پارک له بوځئ که تلی شي ته هغه بوځئ که ویل چیر کې تلی شي پارک کې لاړ شي اوپن ایر کې هغه ساه والی او ګرینري وګوري نو هغې له به ډېر دا ډپریشن به کمیږي هغې یاد لرئ چې د هغې دا راشه چې دی هغه دا لاسونه خوځېږي دا تقریبا 60% چې دی اوریجنلی یعنی هغه بیماری په وجه سره یي 40% ډپریشن سره یي
نو که هغه ډیپریشن لږ کم شي لږ سایکاټریسټ دوايي ورله ورکي د انټي ډیپریسنټ ورکي د دې لپاره ضروری نو هغه کې لږ شانتي افاقه او ریلیف راشي دې کې مستقل ډیر زیات ریسرچ کیږي نو زه ستاسو توسط سره بیا ویورز لوم چې یو خو د دې برین سرجری ټیکنیکس هم وته دي لکه چې انډیا کې امریکا کې او مونږ کراچي کې یو سنټر کې شروع شوی اوس یو نوې تھراپي د تاسو په ټي وي کې ګوري هغه لوي سټیم سیلز انجکشن سټیم سیل دا انجکشن دی چې دا تاسو خپل باډي نه دوی والی سپاینل کارډ نه او الته دوی جوړي نو دا لایف پرولانګیشن کې راشي نو تاسو درې بیماریانو یو خدا دې چې پارکنسن بل الزایمر ډیزیز چې هغه کې یاداشت خراب شي بالکل سړی خراب شي سی سره معافي غواړم ساده کال ډیر ټایم ویټ हेलो अस्सलाम वालेकुम وعلیکم السلام جی السلام علیکم تاسو اجازه وای تاسو خی بالکل ډاکټر سر جی سو کو د کم دینا پېښور سټي نه خبرې کوم جنید خان نامه مې دی ها جنید صاحب سالات دي صحت مزاج خدي تاسو خی صحت الحمدلله الحمدلله جنید صاحب ډاکټر صاحب را سره موجود دي سب پختنه وینو دی یو ورکه تاسو وکوم جی او تاسو ټول ټیم ته سپیشل سلامونه وعلیکم تاسو په رمضان مبارک کې ډېر ښایسته پروګرام ارینج کوي الله دې تاسو ته نور عزت او خیر او برکت درکړي برابرۍ ډېر ډاکټر صاحب نه تاسو کو مریض اکثر چې ده کنه یا ځان لا یا وړو سره چې لسلری پهاړي علاقو ته لاړ شم او ډرایوینګ کوم او د خپل د پېښور سټي نه وځم کنه جی نو ما ته دې او پرابلم راځي د ما د لاسلو باندې خپل کوم راځي اتوماتیکلی ما ته ډیپریشن شروع شي چیرې خو نه خاصه گاډي کې سمسره رانشي زبر سکوما اکثر را سره په موټر وې باندې د درې ځل داسې کیسې شوي دي چې گاډي کې اچانک یا ګرم شي نو زه چوتري کم بیا بالکل مې ذهن کې راکنه انتهایی ټینشن اخلي ټینشن ډیر زیات اخلم نو دې لپاره چې ډاکټر صاحب ته ریکوست کوم چې دې موږ ته د څه طریقہ یا د څه علاج معالجه د ډیپریشن حل لرو بس صحیح ده جنید صاحب پروګرام ګوري تاسو ډاکټر صاحب اوس جواب درکړي راشه کاپرانی خبره کمپلیټ کو بیا جنید صاحب ټیک ده نو دا هغه چې دی یعنی پارکنسن ډیزیز شو الزایمر دغه چې بالکل یاداشت خراب شي هغه علاج هم نه اوس پرې چې بیا سړی بالکل حالات خراب شي ډېر خویندو لا کورونو کې هغه مشرانو لکېږي دغه شانته فالج وغیرہ چې وشي سړی نو هغې دپاره دا ډېر ښه علاج دی او په مزه سره کیور هم کېږي تاسو به یو بی بی سی باندې فلم به لیدلی وړوکې غونته یا ویډیو کې هم وایرل دی چې دا سټیم سیل ورکړی شو یو کس لا چې هغه دلته مرۍ نه لاندې بالکل فالج شوی و افټر انجری یو انجری شوی و ورله نو دا سپاینل کارډ بالکل ختم نو هغه بیا په مزه فزیوتھراپي سره ودرېدو نو دا یو سټیم سیل اپروچ دی دا تاسو گوگل کې هم کتلی شي ریسرچ هم کولی شي او دیر آر 2 سنټرز دی کې ایران کې هم ډېر ښه زه تللی وم هلته هم ډېر ریسرچ کېدو او رشیا کې نو رشیا کې خو د دې ډېر ښه سنټرز دي او هغوی سټیم سیل تھراپي ورکوي نو دا نن سبا یو نوې ټیکنیک راغلی دی جین جینیټک ډایګنوسس نو دا سلایوا چې دی دا توکاڼې هغې نه ډایګنوز وکړي ایډوانس کې چې تاسو له دا بیماریانې پارکنسن الزایمر دا خو نشي کېدی او داسې جنیټ نن سبا خو جنیټک انجینیرینګ سره دوايانې موزي هغه ورکولی شي جنید خان خبره جنید خبره کړې دی جنید لا ډیپریشن نشته جنید هم دغه شی دی فوبیک انگزایټي یاره هغه چې دا ونشي چېرته چې خود اعتمادي لږ کم شي د دې لپاره ضروری دی نمبر 1 چې ریلیکسیشن ایکسرسایز لږ شانته کوم وخت چې د ډرایوینګ کوي که ممکن وي نو لږ شانته یو سایډ باندې ودرېږي ګاډی نو بریدینګ ایکسرسایز وکړي یعنی ساه والی آرام سره ان داسې एकदम نه په مزه دغه شانته 7 8 9 ټایمز دا ساه والی او ساه بهر کی تاسو له پته وي چې تاسو کوم سپورتس کې منډه وای یا دغه کسان چې دي نو کله ستړي شي دنه منډه کې نو وای ماوث بریدینګ وکي ټیک برث بای یور ماوث ریلیکس شي نو دغه شانته د پوز نه ساه والا او ماوث نه وباسا سیکنډلی
سم معمولی ایکسرسایزز دي هغه کولای شي یو ځل مخکې ما مشرق ټي وي کې خولیو هغه دغه شانتي جی دا دواړه لاسونه داسې کې کنه دا یو نو دا یو دوا درې څلور پنځه او شپږ وو دغه شانتي دا ستاسو ایکسرسایزز پوسچر سره دا ووزل او بیا سا والا ریلیکس شه او پس بیا هغه باندې کېنه هغه طرف نو بیا خپل سوچ به ستا بریک شي دا ستا سوچ 15 شپږ 10 زره بریک شي نو ته به بالکل ښه شي که بیا هم دا پاتې نو بیا دوايي به دې دپاره 2000 نه خورې دې دپاره به بیا سایکوتھراپي یا کاونسلینګ وبکې ایکسپرټ نه سایکولوژیسټ یا سایکایټریسټ بشرطه کې تعالی ټایم ورکول شي ولې چې سایکایټریسټ ډېر مصروف بالکل دا ډېر څه تاسو اډوانس کې یو کیسه دغه کو تا بلاګ کې جوړه کولو کنه نه بالکل دا خوش قسمت به بیا هغه چې ډاکټر صاحب سره په کلینیک کې ملاو شي ډاکټر صاحب موږ لګ شاهجهان طرف ته ځو کچن ته ګورو شاهجهان صاحب کوم ځای ته ورسېدو شاهجهان صاحب ماشاءالله دلته خو ډېر خولي دغه ښکاریا او جی بس دا کلب سینډویچ هم تیار دي ها ببلو وینګز هم تیار شو خدای تیار شوی دي او جی بس دا تیار شو بس سره مون لوکس یمی جوس جوړو وا ها بس نه پس بیا خاینه پس زموږ ریسیپی ټول درونه کمپلیټ شي او جی جوس کوم جوړو شاهجهان صاحب دا منټ مارګریټا دی منټ مارګریټا زما فیوریټ ده او جی دا منټ مارګریټا دی دا پودینه وی پودینه اور دیکھیں چې کوم دې شوګر لګ استعمالېږي ها صحیح آیس وی دی کې اور دغه سافټ ډرینک سافټ ډرینک پکې استعمالېږي ها ها منٹ لیوز جی منٹ لیوز دیکھې چې کوم کسان ډایابیټک دي هغه د پاره کا شوګر په ځای بل صحیح نو دا ډېر خوند نه کی لکشن ته آرټیفیشل شوګر یا دا هغه په ټابلیټ واچي کنه خپل او هغه پکې هغه واچي خپل ټابلیټ آی سره بالکل شوګر صحیح وداوت شوګر والا چې کوم لوکس یمی لوکس یمی هارټي د شاهجهان صاحب موږ تاسو ته بیا راځو ډاکټر صاحب تاسو څه فیوریټي تاسو خو بارته تاسو ډاکټر صاحب خلک موقع نه فائدو چتي چې موږ ډاکټر صاحب سره د سایکیاټریست حواله سره یا مطلب سایکو چې کوم ایشوز دی هغه سره خبرو کو خو لکه جنرال شو مال خوراک کې یو سوپس مې ډېر خوښ دي ها او بیا غیر پس مال فرش فروټ اینڈ گرین ویجیټیبلز صحیح دا زه روزانه زما غرمه لنچ زه غي سالډ ها ها سالډ او دا شی دا خو البته یو شی مې ډېر خوښ دی چپلی کباب یاره یې هغه نشم هغه نشي پرې خولې کنه چپلی کباب هم یو مناسب طریقې سره ډېر مزیدار شی دی ټیک ها اجازه تاسو ته پته ده زموږ کچن سیګمنټ لپاره موږ سره مرسته کړې ده شما کوکینګ آیل اینڈ بناسپتی ډېر یمي ښکاري زما په خیال دغه سیکرټ ریسیپی دا چې موږ دې آیل کې چې کوم دې دال دی چکن یا چې څه دغه جوړو تاسو ګوري هغه لوک پډیر خسته راځي صحیح زبردست څنګه دی لوک وي د کشند دی ټیسټ هم زبردست راځي کیا بات زبردست تاسو څو پیشنټس ریکمند کوئ چې دا خوري دا مخوري او بالکل په پرهیز خو خیو کنه ګوره پرهیز یو اصول دی او دا دی لو سالت لو فیٹ لو شوګر ډایټ یعنی مالګه کم خوره خواږه کم خوره او چربي کم خوره صحیح دا درې کې خپل بس لوبوا د دې تعلق ډیپریشن سره څه بالکل اشتا بسیار خوري سره ډیپریشن کیږي او کم خوراک کې شوګر کم आले نو تاسو موډ ډیر ښه فټ بیا سړی او بیا وګی کېږم سړی او بیا سړی خوري شي صحیح کله چې وګی شي شوګر کم شي بیا سړی خوراکو کې نو هغه एकदम ډیر زیات دیونه کې لږ خوراکو کې او یو فارمولا خیم هغه کسان چې هغه خپل ډایټینګ کوي لږ خوراک وکړئ انتظار وکړئ 20 منټس د پس بیا تاسو له لوګا نه لګي صحیح وایو کنه چې بسیار خوري چې کوم کو بالکل یو کوېشن دی چې دا خو هغه خلکو د پاره چې کم خلک ډایټینګ کوي زما په شانته خلک چې کم ویټ گین کول غواړي واټس د بیسټ میل ټو هاف د خبره ده چې ویټ گین خود ته هیلث سره پکار دی کنه تاسو خپل نارمل دا فود خوره او سالت کم خوره شوګر نارمل یو بیا کم خوره باقی پروټینز خوره زیات واخه خوره بینز خوره ویجیټیبلز خوره فروټس خوره پیس کې صحیح پوښښ وکنه صدا وځه خوراک نه بالکل وتلې ما نه ایکسرسایز
एक्सरसाइज एंड फूड यस ओके बल्कि دا नॉर्मली دا बल्कि सर خوراک خبر هم وکړه کوکینګ ته مو چته دغه کړي سره ټرای کړی कुकिंग हमारा बिल्कुल न रاتلو چې انګلند لاړم کنه نو التا مې پریشان وم نو التا بیا कुकिंग में लग ډیر زده کو صحیح نو التا بیا ما دا اوملیټ جوړول زده کو وښوي او دا پیاز ټماټر مې زده کو صحیح او بس نور نه راتلو صحیح ده نو به انګلیش فود مې پریپیر تاسو چې اوملیټ هم جوړوي نو هغه کې د پیشنټ خیال ساتي چې دا وته ټیک نه ولا هغه وخت کنه نه اوملیټ ګوره نو زه ذاتی طور باندې زه د دې دا آیلز مایلز ډیر خلاف یم دا آیلز وغیرہ چې دي دا ان هیلدی دي دا ټول ډالډا دا ټول شونه که سوچ غوړي او سړی میاش کې یوزل خوري زیات خده پوښو کنه او حالانکه دا مال پته دي شمه بناسپتی دوی هغه کړی دي او کې دي شیدا خي او دې کې سره وټامین ډي وسه وټامین ډي وایي ځکه معافي غواړم لیکن ان جنرال خبره کوم او اټس اوکے سر خاص سر جی ورکوټې شانته دماغ لو د مینه پس واپس راځو ډیر خوندوري خبرې روان دي خو ورکوټې شانته دماغ زه بیا تاسو ته هرکلی وایو امید دی چې پروګرام به زموږ تاسو ښه غور فکر سره اوري ځکه چې موږ سره ډاکټر خالد مفتی صاحب ناست دی اینڈ وی آر آلسو فیلینګ پریویلیجډ چې نن موږ ډاکټر خالد صاحب سره ډسکشن کوو احتیاط هم ډېر زیات کوو چې الله مکه چېرته رانه غلطي ونشي ډاکټر صاحب دا فیکټر وي سر او ما سره دا ایشو ډېره زیاته ده لکه ستاسو په شان دي ریسپیکټیبل خلک دلته راشي نو بیا زه خبرې چې کوم نو زه کوېسچن په مایند کې زه راولم نه دا نه اصل ډاکټر صاحب مایند کې بیا غزه بل کوېسچن نه دام نه ډاکټر صاحب چېرته مایند نه کېږي نه دام څه سایکولوجیکل ایشو دی سر سایکولوجیکل ایشو دی دا سایکولوجیکل ځکه چې زه دلته راځم یا داسې ځای کې زه دونه ریلیکس یم زه تاسو نه سایکو تھراپي زما کېږي ولې تاسو ما سره نارمل طریقې سره ملاویږي غپ شپ لګئ ون ټو ون ریلیشنشپ هیومن ریلیشنشپ او چې زه خپل کولیګز لا یا هلته ملاویږم نو هغه سټرکچرډ خبرې ډېره نو ستاسو دا خبره راځو چې دا ځان باندې یو خوف تاری چې زه به لاړ شم هغه سره څه خبره وکړم هغه صحیح هغه ډېر قابل دي هغه به زما خاص طور باندې خلک دا وایي چې سایکولوجیست یا سایکایټسټ چې دی هغه مونږ انالایز کوي او یا ظالمانو څه خبره کوي هغه اوسګار ناست دی هغوی سره نور کار نشته چې تاسو هغه کوي پوه شو که نه هغه خپل ځان نه انالایز کوي نو ډېر خبره ده خو هر وخت ځان نه انالایز کوي پوه شوې نو دا خبره ځان باندې تاریکو نه دی پکار صحیح ځکه بعضې خلک بیا لکه چې دا مخکې ماله وویل چې دا بعضې کسان وایي چې زموږ نیچر نشي چینج کېدی دا خو زموږ عادت دی او دا خو به مونږ کوو نه دا څه خبره نه ده چینج از د لا آف لایف چې څوک دنیا کې چینج نشي کېدی هغه سړی نه دی که نه صحیح ګوره مونږ ماشومان وو مونږ یو حالت کې وو بل حالت کې وو یو ورځ غوسه وو بل ورځ نه وو یو ورځ کرایسس کې وو نو چینج کېدی شي ولې نشي کېدی مونږ خو کانسټنټ چینج کیو کله نه پیدا شوي وو تر آخر ورځ او بیا هغې نه پس هم چینج سر زما په خیال زما سره خلک به هم دا تپوس کول غواړي چې تاسو پرسنل لایف چې ده لکه کور کې خلک داسې سوچ کوي زه داسې سوچ کوم چې تاسو کور کې به هم ډپریشن نه از دیٹ ټرو لایک Are you personally a patient of depression or not? Like you cannot be. Great question. My God. Yes. I am a human being. زم انسان ام تاسو پشانته او مالم هر څه کې دي شي او مال هم ډپریشن شویو صحیح یو زمانہ کې مالا داسې واقعات تکلیفات راغلیو هغې نه پس بیا ډپریشن شویو نو مالا ماډریټ ډپریشن شویو چونکې زه به خپل ما کارم کول مریضان هم کتل نور کارونه هم کول لیکن ما اکسپټ کو زه اکسپټ کوم چې مالا داسې خبره نشته لکه چې هیډیک کی بلډ پریشر ډپریشن شوی ما ډپریشن دپاره روحاني علاج مو کو نفسیاتي خپل کولیګ زما دوست هغه له مې وویل کراچۍ کې ته به زما علاج کوي او یو لندن کې زما ملګری میډم و هغه او بیا ورسره ما
لک شانته معمولی میډیسن مو خړل لیکن دا چې د اولیاء کرامو دا چې کوم گفته دي کوم علما اولیاء دي کوم نیک خلق چې دي هغه صحبت کې ناستل پوه شوي خپل قرآن شریف نه فائدہ اخیستل ایکسرسایز ما ډیپریشن ایکسرسایز سره ختم this morning اوس هم مارننګ ایکسرسایز کوم خلق پېشمنی نه پس سملی زه لاړ شم واک کوم 5 کیلومیټر صحیح ایوری ډے مارننگ کیا بات ہے او تاسو کا یو زمانه کې ما دا روزه ماته نه مخکې غنټه مخکې واک مې کول صحیح یو فیل فٹ ایکسرسایز سره ډیپریشن لري کیږي او د خدای طرف توجه سره لري کیږي او یو خبره وایم ډیپریشن ولا خلک چې دي هغه چې کله ډیپریشن راشي هغه وی یاره مونږ ډیر ګناهونه کړی دي مونږ ډیر ګیلټ فیلینګ دی مونږ خو نشو بچ کې دی مونږ له خو ژوندې نه دی پکار مړ شو الله پاک وی چې تا دونه ګناهونه کړی دونه چې مکه نه آسمان پورې کنا نو تمانه معافي غواړي بیا معاف کوم او مولانا روم وی چې زه ګناه کوم زه بار بار کوم زه بار بار توبه وکوم او بار بار به ته ماله معاف کوي هر وار به معاف کوي ډېر اوچت ذات دی ځکه چې هغه پیدا کړی دی موږ سره موږ د دنیا کې شیطان خو رمضان کې بند نفس خو بند نشته موږ نفس سره مقابله نشو کولی پکار دا دی که موږ تزکیه نفس نشو کولی نو موږ خپل نفس چې دی ریګولیټ کو موږ هغه ضبط کې راوړو یو طریقې سره راوړو ریګولیشن چې دی هغه ډېر ښه دی هر شی کې یو اعتدال ښه دی ډېر ښکلی سر ډېر زبردست ښه سر لاست کوېشن سر چونکې موږ سره ټایم هم بیا ختمېږي دا اکثره ینګسټرز دي کله غونډه کې ټینشن شي وته ډیپریشن شي بس سموکینګ ته کار وي بالکل نن سبا خو سموکینګ هم دی هغه نه زیات بیا نشې هم راغلی دي سموکینګ اولنې سټپ دی نشو لپاره فرست سټپ دی فرست ډور دی معمولی تکلیف شي راشه سیګریټ والا معمولی تکلیف دي یو خدا لرنډ بیهیویر دی زموږ مشران دي کور کې څوک پلار تره مشران دس کی او بیا موږ دا اډاپټ کو بیا کالج کې سکول کې بیا اډاپټ کو بیا چرته مونږ کار کو یا ټلویزیون کې کار کوو هغه یو اس کی بل اس کی ټینشن لري کو دا ډېر زیات خراب دی سموکینګ چې دی دا ډېر خراب شی دی اٹ کریټس کازز کینسر برین کې نقصان رسي او ستاسو هاضمه خرابوي ultimately it may cause severe depression نو سیګریټ خلاف جهاد ډېر ضروری دی صحیح دغه شانته باقی نشیم چې دي نو سموکینګ تاسو لا پکار دي څه دي چې کله تاسو ټینس چې جیب کې کجور کې دي او یو خجور خوره یا نیم خجور خوره چړنې کې دي هغه خوره یا خپل اکټیویټي تاسو لا سایکالوجیست کوي یکدم هغه زینه بل زینه راشه خپل فکر چینج کوي لکه چې تاسو ویل چې خپل پلیس چینج کړئ یاره دونه لویه خبره نه ده بل دا دی چې موږ دا نن سبا وایو چې یاره موږ له مواقع نشته تفریح مواقع نشته یا خدای پاکه نن سبا خو هر څه تفریح د کور کې ټلویزیون هم دی او هر څه پوه شوې که نه تفریح خو پخوا نه و زموږ وخت کې ماشومان زیات تفریح مو نه دی که نه یو حساب دی او بیا یو ریزن بیلنس طریقې سره صحیح شاهجهان صاحب طرف ته ځو شاهجهان صاحب ډرینک هم تیار شو مارګریټا ښه ډېر ښکلی شاهجهان صاحب یو ځل که موږ تاسو ریپیټ کوي ویورز ته چې موږ څه جوړ کړي نه پس بیا ریسیپي کارت طرف ته ځو دا موږ یو کلب سینډویچ تیار کو ٹھیک شو اور یو بفلو ونگ مو تیار کو اور یو منٹ مارګریټا شربت مو تیار ښه ډېر ښکلی چې ډېر زبردست بهرحال اوس داسې کار کوو چې موږ خپل ویورز ته وایو چې تاسو په ډیټیل باندې دا وګورئ چې دا څنګه جوړیږي او دا تاسو ریسیپي کارت وګورئ بیا راځو موږ بفلو ونگز اجزا चिकन विंग्स आधा किलो नमक हस्बे ज़रूरत चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच सोया सॉस 2 खाने की चम्मच चिली सॉस 2 खाने की चम्मच मैदा हस्बे ज़रूरत कॉर्नफ्लोर हस्बे ज़रूरत ऑयल हस्बे ज़रूरत स्वीट चिली सॉस हस्बे ज़रूरत लहसुन हस्बे ज़रूरत तरकीब चिकन विंग्स में नमक लहसुन चिकन पाउडर काली मिर्च पाउडर चिली सॉस और सोया सॉस डालकर आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। अब एक और बर्तन में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मैदा डाल दें। इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन विंग्स डाल लें। अब एक फ्राई पैन में ऑयल गर्म करके चिकन विंग्स फ्राई कर लें। उसके बाद प्लेट में डालकर स्वीट चिली सॉस डालकर पेश करें। मज़ेदार बफेलो विंग्स तैयार। क्लब सैंडविच अज्जा
ब्रेड स्लाइस 3 अदद, चीज़ स्लाइस 1 अदद, चिकन ब्रेस्ट 100 ग्राम, चिल्ली सॉस 2 चाय की चम्मच, सोया सॉस 2 चाय की चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक हस्ब ज़रूरत, चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच, केचप हस्ब ज़रूरत, मायोनीज़ हस्ब ज़रूरत, सलाद पत्ता 1 अदद, टमाटर 1 अदद, अंडा 1 अदद, खीरा हस्ब ज़रूरत, ऑयल 2 खाने की चम्मच। तरकीब: सबसे पहले एक बर्तन में चिकन ब्रेस्ट डालकर उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, चिल्ली सॉस, सोया सॉस और चिकन पाउडर डालकर मिक्स कर लें। आधे घंटे के लिए रख दें। फिर एक तवे पर ब्रेड स्लाइस गरम करके एक तरफ रख दें, दूसरे फ्राई पैन में चिकन डालकर पकाएं। अब ब्रेड को मायोनीज़, सलाद पत्ता, चिकन, चीज़ स्लाइस, फ्राई अंडा, टमाटर, खीरा और केचप डाल लें। मज़ेदार क्लब सैंडविच तैयार हैं। मिंट मार्गरेटा। अज्जा: पुदीना हस्ब ज़रूरत, लेमन पाउडर हस्ब ज़रूरत, चीनी हस्ब ज़रूरत, बर्फ़ हस्ब ज़रूरत, सोडा वाटर हस्ब ज़रूरत। तरकीब: जूसर में बर्फ़, लेमन पाउडर, पुदीना, चीनी और सोडा वाटर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और ग्लास में डालकर पेश करें। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। दा तासो रेसिपी कार्डो कतलो उसम के चैनल से मिशवी वी तो बेटा सुमंगा प्रोग्राम रिपीट क्यों हो रहा है कि बता पता रहेगी या भाई यूट्यूब पर जमुगा प्रोग्राम चेकम अपलोड की आगे के तासो हो रहा है 12 डॉक्टर से चेकम मुफीद खबर हो रहा है कम एक्सरसाइजेज हो खुदल दा हम तासो चेकम दे करना यूट्यूब की बात है डॉक्टर से इंतहाई जाते मेरा बनी और अल्लाह खुशहाल और बरसत अल्लाह तासुदा तकरीबन यो 2000 किलो जिंदगी दे के जरूर बशान थे बीमारान चिकम दी के चिकम साइकोलॉजिकल पेशेंट्स दागी चिकम तासो रहनुमाई के दागी तासो इलाज के डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच डेरा मेहरबानी डेरा मेहरबानी शाहजान साहब जी डेरा मनाना तासो नहीं तासो डेरा मेहरबानी बल्कि जो थैंक यू से कसरा वानी थैंक यू बारा व्यूअर्स नेक्स्ट सेगमेंट के बाद नीहा एंड प्रोफेसर करीमी साहब अलोंग नाथ फरहान एंड जजेस भी मंगलवार की इजाजत इंशाल्लाह के खैर जीवन में फावकड़ा सेहत में फावकड़ा सब बेसा से खिदमत की मुलाकात की तरह तक पूरे अल्लाह